الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو په نریو جرابو باندې مسح د قادیانیانو عمل دی. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث هم د قادیانیانو په نقش قدم باندې په نریو جرابو باندې مسح کوي. د قادیانیانو او وکټوري اهل حدیثو نه بغیر نور ټول امت مسلمه څلور واړه امامان او امدارنګ د وکټوري اهل حدیثو مشران لکه نذیر حسین دهلوي، عبدالرحمن المبارک پوری، شمس الحق عظیم آبادی وغیرهم ټول په نریو جرابو باندې مسح ته حرام وي. دا ټول فرمایي چې چا چې په نریو جرابو باندې مسح وکړه د هغه اودس نه کیږي. د داسې امام پسې چې په نریو جرابو مسح کوي لمون نه کیږي. لا مذهب خناسان وایي چې په هر قسم جرابو باندې د مسح د پاره د 14 صحابو عمل موجود دی او بیا وایي چې دا ډیر زورور دلیل دی. نو زه وایم چې لعنت الله علی الکاذبین په یوه ساه باندې د 14 صحابو پسې دروغ تړل دا لویه حوصله غواړي. لا مذهب خناسان صرف د صحابه کرامو نومونه اخلي لیکن نه تر کوم صحابي پورې سند نقلی او نه د صحابي روایت نقلی او نه صحیحواله او ضعیفواله بیانوي، بلکې خپلو وابیانو ته وایي چې بې دلیله زما تقلید شخصي وکړي او بې سنده او بې دلیله زما د دې خبرې تصدیق وکړي چې صحابو په جرابو باندې مسح کړې ده او خپلو ړندو پیروانو ته وایي چې د سند پوښتنه هم زما نه مه کوئ او دا ورته وایي چې د ځانونو نه زما ړانده مقلدین جوړ کړئ او دارنګې ورته وایي چې خبردار ګورئ ځانونه دومره ړانده او ګونګیان کوي چې زما نه دا پوښتنه مو نه کوي چې دغه صحابو چې په کومو جرابو مسح کوله دا څرنګه وي، سخینې وي او که رقیقې. بس صرف دا نومونه لولئ چې پلانکي مسح کړي او پلانکي مسح کړي او پلانکي مسح کړي او ځانونو ته ورباندې تسلي ورکوئ چې د دې صحابو احادیث به زموږ شیخ صاحب ته ضرور معلومي او همدارنګه به د دې احادیثو صحت زموږ شیخ صاحب ته ضرور معلومي. لا مذهبان همیشه وایي چې بې سند حدیث لره په دین کې اعتبار نه. وګوره د امین الله کتاب امین الفتاوا صفحه 285 او په مسلم شریف کې تعلیقا راغلی دي چې سند دین دی. مسلم جل اول صفحه 12. نو نن څرنګه دا شیخان د وابیانو بېدینه شو د کم ضرورت له وجې نن هغه صحابه نن د هغې صحابو بې سنده قول ته محتاجه شو چې د 10 رکاتو د تراویحو په باب کې یوازې د دې 14 نه بلکې د سلګونو او زرګونو صحابو عمل ته بدعت وایي. لا مذهب خناسه دا صحابه چا لیدلي وو؟ د دې صحابو ترجمانانو او د دې صحابو شاګردانو صفا لیکلي دي چې مسح په سخینو جرابو باندې کیږي. یمسحوا علی الجوربین اذا کانا صفیقین د ماسو پشان جرابو باندې مسح کیږي، په ماسو باندې مسح کیږي. مصنف ابن ابي شیبه جل اول صفحه 1 او 8 یعنی مسح په هغه جرابو باندې کیږي چې دومره ډبلې وي لکه د موضوع پشان، یعنی ماسی وي، څرمن پې لګېدلې وي. بل د خوږ مذهب موجلا او یا خاستن کړي بل د خوږ مذهب موجلا زما حسب خبري لجانو سره تل وساتي زما حسب خبري لجانو سره تل وساتي دغه شیطانان دي دین ایمان درنا قبضه نکړي بل د خوږ مذهب موجلا او یا خاستن کړي بل د خوږ مذهب موجلا. اے مسلمانانو وهابیان چې مو دوکه نکړي بل د خوږ مذهب موجلا او یا خاستن کړي بل د خوږ مذهب موجلا.